السلام علیکم. پنځه داسې څیزونه دي چې د هغه نه شرم مه کوه، د هغه نه شرم مه محسوسوه. په اول نمبر دی چې د خپل غریب ملګري نه شرم مه محسوسوه. دا غریب ملګری به ستا غم ښادۍ ته، ستا قبر ته، ستا که څه ضرورت یې هغه ته به ولاړي، او چې مالداره راشي هغه به ستا سره په خیرالۍ وکړي، د ګاډي نه به کوز شي او بیا به درنه روان شي. نو هېڅکله د غریب ملګري نه شرم مه محسوسوه او شرم دې مه کوه. په دویم نمبر دی چې خپل نیا ابۍ، خپل بوډاګان، خپله مور او پلار د دې نه هېڅکله شرم مه کوه. که چیرې دا بیماران شي او تا ته څه ضرورت راشي نو د دې نه هېڅکله شرم مه کوه. په دغه مقام نن هغه دی، نو دغه ځای ته به سبا له ته ورځې، نو بیا به ستا نه خپل بچي تښتي، خپل دغه شرم او هر څه به نه محسوسوي. نو د خپل بوډا ابۍ، د خپل مور او پلار نه هېڅکله شرم مه محسوسوه. په دریم نمبر دی چې په خپلو زړو جامو باندې شرم مه محسوسوه. نن ته امیر یې، مالداره یې، ډېر غټ سیټ یې، خو چې سبا له ته غریب کېدی هم شي او ډېر ښکته کمزوري کېدی هم شي، نو چې سبا له ته زړې کپړې ګرځې نو تا ته به شرم محسوسېږي، ته به د چا خواته نه شي ورتلی، ته به شرمېږې. نو په دې زړو جامو باندې هېڅکله شرم مه کوه. اغونده زړې جامې اغونده، نو ته به هم کامیاب یې. او په څلورم نمبر دی چې کومه ستا نیکه، مور او پلار کومه زندګي تېره کړي، نو په هغه زندګۍ چلېږه، هغه زندګي مه پرېږده. په دې کې شرم مه کوه چې زه دا پرېږدمه. او په پنځم نمبر دی چې کوم ستا په ذهن کې کوم سوال راځي هغه د هر چا نه کوه، په دې کې شرم مه کوه. دا بیا ستا په دې زړه باندې وي، ستا په دې ماغزو باندې بوج پاتې شي، نو بیا ستا ماغزه زړه هېڅ هم کار نه کوي، بیا به ته دا شانته ناکامه یې. دا ویډیو د خپلو ملګرو سره مخکې ضرور شیر کړئ او زموږ پیج ورسره فالو کړئ، او که څوک د یوټیوب په چینل ګورئ زموږ یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ. والسلام.